ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې پر رئیس المفسرین په نوم باندې یادېږي او په صحابو کې او کثیر العلم صحابي مبارک او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د تر زوی دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل چې 15 دعاګانې داسې دي چې هغه قبليږي. 15 دعاګانې دي. لومبی نمبر دعوت المظلوم، د مظلوم دعا، چا سره چې ظلم شوی وي او چا سره زیاتی شوی وي او هغه که چاته بددعا وکړي قبلیږي او که دعا چاته وکړي قبلیږي، خو تر هغې پورې چې مظلوم خپله بدله نه وي اخیستې. کله چې مظلوم بدله واخلي بیا خو برابر شول، بیا خو مظلوم شو نه حاجي صاحبه. دویم نمبر دا چې د حاجي صاحب دعا، حاجي صاحب چې دعا وغواړي دوران حج کې دی دعا وغواړي یا واپسې کې، تر هغې پورې دعا د قبلیږي تر څو پورې چې دی راواپس شوی نی او کور ته نه وي داخل شوی. کور ته چې داخل شي بیا هم دعا قبلیږي. خو دا چې دا دغه حدیث مبارک کې د کوره پورې دعا د غوښتلو او د هغې د قبلېدو مطلب چې یو قسم له وضاحت شوی دی. او دریم نمبر دا چې مجاهد چې کله دعا وغواړي، مجاهد په دوران جهاد کې دی، دوران سفر کې دی، هغه د چا د پارم دعا وغواړي نو هغه دعا قبلیږي تر هغې پورې چې دی د جهاد نه مطلب چې کور له واپس نه راغلی، کور له چې نه وي راغلی هغه پورې د دا سفر او دا د جهاد په دوران کې دا دعاګانې د قبلیږي. او څلورم نمبر رونو دعا د مریض. مریض مونږ خلکو کې خو مشهوره داسې و چې مریض له پوښتنې له ورشي، بیمار پرسې له ورشي نو هغې ته دعا وکړي، دعا ورته وکړي چې الله پاک صحت ورکړي، ښه خبره ده. خو داسې فکر د چا نشته چې مریض ته م ووایي چې مریضه ته م راله دعا وغواړه. لکه دغې حدیث کې د دې خبرې ذکر دی چې مریض نه دعا وغواړئ، مریض ته هم دعا کوئ خو د مریض نه دعا غواړئ. مریض دعا قبلیږي تر هغې پورې چې دی جوړ شوی نی. او پنځم نمبر دا چې یو ورور مسلمان د بل ورور د پاره په غیبانه کې دعا وکړي. شپې راپورته شوی چې پروردګاره پلانکی ورور یا پلانکی ملګری یا پلانکی اسلامي ورور هغه دا مشکل آسان کړي، هغه له ترقي ورکړي، هغه له ښه والی ورکړي. نو په غیبوبت کې مخامخ خو ټیک دو، هغه دعا هم صحیح ده، خو په غیبوبت کې دا دعا چې ده دا قبلیږي. او بیا فرمایي چې په دې 15 واړو دعاګانو کې تیزه دعا چې قبلیږي هغه چې یو ورور مسلمان بل ورور د پاره په غیبوالي کې دعا کوي. دا په دغې ټولو دعاګانو کې تیزه دعا ده، دا زر قبلیږي. نو دا ګوره د بهقي شریف حدیث دی. نو موږ تاسو له هم پکار دی چې چاته د بددعا په ځای باید چې موږ دعا وکړو. که څوک تا سره ظلم کی ستم کی دعا ورته وکړه چې پروردګاره هغه زړه نرم کړي، هغه ته د نیغې لارې هدایت وکړي، هغه دغې ظالموالي نه وباسي. نو دا دعاګانې موږ له پکار دي ځکه چې دا تمام ترتیب چې دا په دعا باندې روان دی او الله تعالی بذات خود په دعا باندې ډېر خوشحالیږي او حکم یې کړی دی چې ادعوني استجب لکم، تاسو زمانه دعا وغواړئ زه به د تاسو دعا قبلوم. الہ العالمین د موږ تاسو ایمان سلامت کی، آمین یا رب العالمین.